أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سورة إبراهيم شروع او بهاغه کې آخرنه بابو بنزم نمبر هاغه ذکر کېدو چې باغې کې زجر او تخویف منکرینو دا او بشارت مؤمنانو دا او دلیل نقلی باندې تفصیلا واقعا د سیدنا ابراهیم علیه السلام ذکر کېدا. ألم تر إلى الذين بدلوا نقولتا کسانتا بدلوا چې بدل کړی دی نعمت د الله تعالی کفرا بکفر سرا واحلوا او پس کړی دی قوم خپل لره دار البوار بکور د هلاکت کې. نو دا بدلوا دا علت دی دا غشا د سره پاره ويفعل الله ما يشاء يذل الله خداګي الله تعالی په جواب کولو کې دا علت دا غیر لپاره چې دوی ناشکری وکړه د الله پاک نعمت بدل کو. یو هغه نعمت ظاهری دی چې هغه الله پاک دوی له مالونه دا یو نعمت حقیقي دی چې هغه نعمت باطنی هغه دا دی چې الله جل شانه نبی علیہ السلام راولېګو دا هغه بهصد شو دوی دا غنه انکار وکړو نو دا دوی ناشکری وکړه نو الله پاک دوی سکو بدل کو نعمت د الله تعالی په کفر سره په ناشکری سره په توحید د نه منلو سره په قران د انکار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه انکار نه په حق پرستو خلاف کول دوی سوکړو تبدیلی د نعمت پکړه او ورکوسه کو قوم خپل دار البوار بکور د علاقت کې دلته دار البوار نه مراد هغه سره هغه مدارک ذکر کوي چې دا جهنم دی او یسلونا ورنوزی و باغې کې و بئس القرار او ناکار زه د اوسېدو دی. وجعلوا لله اندادا او جوړ کړی دوی الله تعالی سره شریکان. نو دا د خبر اولنی لپاره علت دی چې دوی د الله پاک نعمت بدل کوی څه چلی وکړو د الله سره شریکان وګرځول الله صفتونه بل ورکړل او دا پلان کې خپل والدار د الله سره نور څه شریک کړل ليذلوا عن سبيل د پاره دي چې نور خلق واړي د لارې د الله نه. نو دا ولګید واحلوا قومهم سره خپل قومونه سره کړل هلاک کړل پس وجه چې هغه د غنیغ لارې نه وګرځول چې هغه غنیغ لار د الله او د رسول وا. او سورې زمر درشتمه زپاره آیت نمبر 8 کې هم دا خبره ذکر ده. قل دورتو تمتعوا مزي وكيف فإن مصيركم إلى النار. بیا یقینا تاسو ورتل دی اورتا مزي څه ته تفسیر مدارک ذکر کوي چې انسان خپل وس مطابق هغه ټول شهوتونه سکی هغه پوره کی. قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة دلته وس امور دفعات ذکر کوي امور دفعیه د عذاب ذکر کیږي چې په هغه کې یو امر مصلح دی پهلی حکم امر دی چې واقیم الصلاة کوي منځ کوي او دویم پکې دا دی چې شرک مکوئ بلکې ایمان راوړئ او شرک څه کوي پرېږدئ ظلم مکوئ یا شرک او د دویم سره هغه ظلم. قل لعبادي الذين بندگان زما د هغه کسان چې ایمان راوړل آمنو ایمان دراوړي ایمان والا هغه کسان چې ایمان والا دي یعنی عقیده د توحید ده دوی بس کوي یقیموا الصلاة پابندي ورمانځه کوي وينفقوا خرج کوي با مما د هغه نه رزقنا چې موږ دوی تور کړی دي دوی بس کوي د الله په لار کې به خرج کوي وعلانیه سرا وعلانیه پټ او ښکارا پټ نه مراد هغه څه نفلی او په ښکارا نه هغه فرضي دي. وس یو سړی مال الله فلاره خرچ کوي نو الکه دل پټ پکار دی چې په خپل جیب کې لاس دندګي او بیا راو باسي دې په ورته هم بدلږي آیا دا چاره 100 روپے راوته دا 100 روپے خو بس سچلوږي پیسې لاس کده کې سره و دغه د الله په لار کې ورکی من قبل مخکې دینا یاتي جرابه شي یوم داسې ورځ لا بيع جنې بای خاصول فيه بای ولا خلال او نبوي دوستانه نو پکې دوستی وي بلکې داسې ورځ د جوای کې منه اغستل وي او نو بخرسول وي او نو پکې دوستی بلکې
قیامت پر ورځ به د مؤمنانو سره دوستي وي، بلکې د کافر دوستي به هغه به نه وي. اوس د دې لاندې ځای نه لس دلایل ذکر کوي تفصیلا. الله والله تعالی د خلق السما چې پیدا کړي اسمانونه او الارض او ځمکه، وانزل من السماء او راوری د بر رب نه ما نو بره هر هغه شي ته ویل کېږي چې کله د انسان د سر له پاسې بره، بس د دې مطلب دا دی. ځکه بعضې خلک پوهېږي چې هلکه د بره نه هم بلکې وریځ د اسمان نه بره هر هغه طرف ته ویل کېږي چې کوم څیز د سر نه بره دی څه ویلی وي بره. فاخرجه او راویستلي دي به په دغې سره من الثمرات د میوو نه رزقا لکم دپاره د پیدې ستاسو، وسخر لکم او تابع کړي به حکم خپل ستاسو دپاره الفلکه کشتۍ تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې بامره په حکم د هغه سره، او تابع کړي د حکم خپل تاسو لره سمندرونه انهار، او تابع کړي وسخر لکم الشمس والقمر دابین، او تابع کړي د حکم خپل تاسو لره نور او سپومۍ چې همیشه روان دي، او تابع کړي د حکم خپل لیل و نهار چې شپه او ورځ چې هغه زمانه چلیږي، او درکړي تاسو د هر هغه څیز چې تاسو ته حاجت دی. سألتم هر ځای کې په معنا د سوال نه راځي، بلکې او درکړي تاسو د هر هغه څیز چې تاسو ورته حاجت دی. یا مطلب دویم او درکړي تاسو د هر بعضې د هغې نه چې تاسو سوال کوئ، تاسو چې الله پاک د کوم سوال کوئ بعضې څیزونه د هغې نه درکړي خو بعضې نه یې درکړي. وان تعدوا او که تاسو شمارل شروع کړئ نعمتونه د الله تعالی لا تحصوا نو نشئ شمارلی هغې لره. د الله پاک نعمتونه دومره ډېر دي که تاسو شمارل شروع کړئ د نعمتونو د الله نو تاسو نشئ رسولی، تاسو یې نشئ شمارلی. ان الانسان یقینا دا انسان چې لظلوم خامخا ډېر ظلم کوونکی دی، کفار او ډېر ناشکره دی. د انسان نه مراد هغه سره کافر.